أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة دا او دا آیات نمبر دے 272 273 274. لیس علیک ہداہم نشتے پتا باندی ہدایت حق ترسول دیو ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یهدی ہدایت کئی من اغچات یشاو چی خوخیش وما تنفقوا او اغچ تاسو خرچ کوئی من خیرین د حلال مالنا پلی انفسکم نستاسو د زانونو د پیده ده تاسو د نفسونو ګټه ده وما تنفقون او تاسو خرچ نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د مخ د الله وما تنفقوا من خیر او هغه تاسو خرچ کوئ د خپل مال نه یوفى الیکم پوره به درکړی شي تاسو ته د هغې اجر وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نه کیږي للفقراء الذین دا صدقې د پاره د هغه فقیرانو محتاجو دي احصروا چې بند شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په ده باندې ناخبر انسان اغنیاء د مالدارۍ من التعفف د وجې د ځان پاک ساتلونه تعرفهم بسیماهم تبې پیژنې دیو لره په نښو د دیو لا یسألون الناس الحافا سوال به نه کوي د خلکو نه په سختۍ سره وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیرین د مال نه فإن الله پس بېشکه الله پاک به په هغې باندې علیم پویه دی الذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه وعلانیة او په ښکارا لهم د دیو دپاره اجرهم اجر دی عند ربهم په نزد رب د دیو ولا خوف نه به علیهم نه به یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجنې نه انفاق بحث روان دی چې د الله دپاره چې دی نو مال خرج کوي او په دې آیات کې دا مسله بیانیږي عبدالله ابن عباس نقل لی تفسیر ابن کثیر وی چې بعضې صحابه کرامو وویله چې د مشرکانو له صدقې مه ورکوئ چې دیو مجبوره شي او اسلام قبول کی نو الله تعالی دا آیات راولېږلو په دغې خبره باندې رد وکړو چې هدایت ستاسو په لاس کې نه دی توفیق د هدایت ورکول ستاسو کار نه دی د چا په زړه کې هدایت ورچیل دا د الله تعالی کار دی تاسو به صدقې ورکوئ که څوک اسلام قبلی او قبول دی کی که نه قبلی نه دی قبلی نو دا مسله دې راووتله چې کافر لا مشرک لا نفلي صدقه ورکولی شي
زکات ول نشي ورکوله، عشر ول نشي ورکوله، صدقه الفطر سرسایه ول نشي ورکوله. سبول ورکه نفلی صدقې ورکولی شي. د هغې زړه مایل کي او هغه اسلام چې دی نو قبول کي. نو صحابو ته وایي چې کم کار ستاسو دی نو تاسو هغه کار کوئ. ته به یو سړی نه مجبوره کې چې اله به در کومه چې زما خبره ومنې، دا او تا مجبوره کو. او دا کار د عیسایانو دی، عیسایان دا کار کوي. په افریقا کې دا کار عیسایان کوي. خلک مجبوره کی بیا ورته وایي راشه عیسایت قبول کا نو پیسې به درکم. زموږ استاد دی حنیف صاحب، هغې ته وایي شمس الحق حنیف صاحب. هغه وایي ما په یو ځای کې بیان کولو چې اسلام ډېر په تیزۍ باندې چې دی نو روان دی. اسلام ډېر په تیزۍ روان دی په دې مغرب ملکونو کې. نو بیا ما ته یو سړي وویله وایي مولوي صاحب خلک ډېر خلک چې دی نو په افریقا کې عیسایان شو، عیسایان شو، خلک عیسایت اختیاروي. او ته مولوي صاحب د جومات په ګوټ کې ناستې ته ترې نه یې خبر و. وایي ما ورته وویل زه دې ښه خبر یم، زما دین او اسلام چې څوک قبلوي نو ما ولې څه ورکړ نه دي او نه ما څوک مجبوره کړلی، نه مې څوک وږي کړلی. خلک چې دین اسلام قبلوي په خپله خوښې قبلوي. او عیسایتو چې خلک اختیاروي نو ته خلک چې دی نو مجبوره کې، خلک وږې کې وږې، خلک مجبوره کې. په ملکونو باندې پوجیان چې دی نو ورواچې، د خلکو کاروبارونه و هر څه چې دی نو نیس نابود کې. او بیا خلکو ته وې اله به در کومه چې زما خبره ومني. عیسایت چې دی نو قبول کې، عیسایت قبول کا نو اله به در کومه. دا د اسلام کار نه دی. په اسلام کې دا نشته چې یو سړی وږی کا او یو سړی نهر کا نو بیا به چې دی نو اله در کومه چې اسلام قبول کې، نو دا په اسلام کې نشته. نو الله تعالی آیات راولېږلو او په دغه خبره باندې رد وکړو چې کومه صحابو کوله چې مشرکانو له چې دی نو پیسې صدقې مه ورکوئ چې مجبوره شي چې اسلام قبول کړي. نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي. لیس علیک هداهم، نشته ستا په ذمه باندې هدایت، حق ته څوک راوستل، سمې لارې ته راوستل. ای الناس الی الدخول فی الاسلام انما علیک البلاغ. د خلکو اسلام ته راوستل او په اسلام کې داخلول دا کار د پیغمبر نه دی. د پیغمبر کار څه دی؟ انما علیک البلاغ. بلکې د پیغمبر کار څه دی؟ دعوت ورکول، تبلیغ کول. خلکو ته به یې بیان کوي او پیغمبرو چې دا حق لاره ده او دا خراب لاره ده. خلکو ته به لار ښیو خو په دې لار باندې روانول دا د پیغمبر کار نه دی. هدایت چاله ورکول، د چا په زړه کې هدایت ورچیل، دا د الله تعالی کار دی. نو لیس علیک هداهم، نشته پتا باندې هدایت ته دیو، توفیق ورکول د هدایت د دیو. ولکن الله، لیکن الله تعالی یهدی، هدایت کوي، سمې لارې لراولي، من هغه څوک یشاو چې خوښ شي. ای هدایته الی دخول فیه، په اسلام کې داخلول. وما تنفقوا، او هغه څه چې تاسو خرج کوئ، من خیر، د حلال مال نه. انفاق ته ترغیب دی، ترغیب الله ورکوي چې حلال مال چې دی نو خرج کوي او ښه شی چې دی نو خرج کوي. بلې انفسکم، نو دا ستاسو د ځانونو پیده ده، دا ستاسو د نفسونو چې دی نو پیده ده او ګټه هم ده. په آخرت کې هم ګټه ده، په آخرت کې اجرونه او ثوابونه دي وره، او په دنیا کې چې دی نو هم ګټه ده وره. پرونی او مخکینی آیاتونو کې د انفاق پیدې تاسو واورېدلې که نه، چې مصیبتونه او تکلیفونه
که د ځان نه مصیبتونه او تکلیفونه او دا درې کې که نه د دې مخې ته دیوال نه دی، انفاق دی. انفاق د انفاق دیوال مخې ته ودروه، تکلیفونه او بیماری او مصیبتونه دا په دې باندې منې کېږي، دیوال له مخې ته. نو د دنیا اخ پیدم ده او د آخرت پیدم ده. خجی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، دا نفی په معنی د نهی ده. او تاسو خرج نه کوئ مگر د پاره د لټولو د مخ د الله تعالی. مؤمن مسلمان شان دا ده چې هغه د څه لپاره خرج کوي؟ د الله د رضا دپاره. مخ د الله نه مطلب د الله تعالی رضا. خلکو ته وایي که نه، وایي دا کار مې ستا د مخ د خاطره وکړو، ستا د مخ دپاره مې وکړو، ستا د مخ د خاطره مې وکړو. مطلب په دې کې څه دی؟ رضا ده. یعنې ستا د رضا دپاره مې چې دی نو دا کار وکړو. نو الله تعالی به مؤمن مسلمان شان بدایي چې هغه به د الله د رضا دپاره چې دی نو انفاق کوي، د بل څه دپاره به نه کوي. او په حقیقي معنی چې اخلي وجه الله، نو په قیامت کې ورته د الله تعالی دیدار چې دی نو نصیب شي. چې څوک انفاق کوي نو الله تعالی به خپل دیدار چې دی نو ورکوي. وما تنفقوا من خیر، او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر دا حلال مال نه، د خپل حلال مال نه، یوفی الیکم پوره به درکړی شي تاسو ته هغه اجر د هغې او ثوابونه د هغې، ثواب او اجر به چې دی نو پوره د هغې تاسو ته ملاویږي، یعنې په قیامت کې. وانتم لا تظلمون، او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی. د ظلم نه مطلب دلته کمی دی. د ظلم نه مطلب څه دی؟ کمی دی. ستاسو په دې اجرونو او ثوابونو کې به کمی چې دی نو هغه به نه کېږي. للفقراء الذین، دا صدقې اوس د چا دپاره دي؟ دا اوس د انفاق څه بیانوي؟ مصرف بیانوي. مصرف دا صدقې او انفاق په چا باندې کوو؟ نو هغه خلک چې دی نو دلته بیانوي ښه چې د هغې دا صفتونه دي او دې صفتونو والو باندې دا انفاق چې دی نو وکوي. للفقراء الذین، دا صدقې د هغه خلکو دپاره دي چې فقیران دي، محتاج دي. الذین، هغه کسان دي احصروا چې بند شوي دي فی سبیل الله، په لار د الله کې. فقرا دي، محتاج دي، ضرورتونه چې دی نو هغه نه پوره کېږي. او داسې فقیران دي چې بند شوي دي د الله تعالی په لار کې. د دې نه څه مطلب؟ ای بالغزوة، جهاد کوي، په جهاد کې چې دی نو بند شو دي، په جهاد کې بند شو دي، نو هغه حاجتونه چې دی نو نه پوره کېږي. په مورچه کې چې دی نو ناست دي، دشمن ته چې دی نو مخامخ دي. اوس چې دغه ځګی پرېږدي او ځان نه چې دی نو دیاړې او مزدوري کوي او پیسې ګټي، نو دغه ځګي به څه، دغې سره به څه کېږي؟ دا جهاد چې دی، دا لوی عبادت چې دی، نو دا خو نشي پرېښودلی، بند شو دي. نو د انفاق ښه مصرف، اوچت مقصد مجاهدین فی سبیل الله دي. دویم دا ده چې احصروا فی سبیل الله، بند شو دي یعنې کمزوري دي، بند شو دي، د الله په لار کې جهادونه کړلي او اوس د یې پان شو دي، کمزوري شو دي، یا زخمیان شو دي، ګوډ شو دي، شل شو دي. نو د ټولو نه ښه مصرف، بهترین مصرف هغه دغه خلک دی چې د جهاد د وجې نه هغوی ته زخمونه او تکلیفونه چې دی نو رسېدلي. نو چې د دې خلکو سره چې دی نو انفاق وشي. او دریم دا دی چې طاعت الله، په نیکو کې چې دی نو لګیا دي، په نیکو کې بند شو دي، په طلب العلم کې چې دی نو بند شو دي، علم چې دی نو طلب کوي، په علم کې چې دی نو بند دي. او د دې نه مراد، د دې آیات نه مراد هغه اصحاب الصفه والا دي ښه، په مسجد نبوي کې ناسو او دا یو ډبګۍ وه، په دې ډبګۍ باندې به دا طالب علمان چې دی نو هغه ناسو، د دوی تعداد 400 پورې و، او کله به کمیده او کله به چې دی نو زیاتېده. دا دلته څه ته ناسو؟ دا طالب علمان دوی دلته علم حاصلولو، علم ته چې دی نو ناسو. ځکه نبی علیه صلات وسلام نه دی
دا روانه مدرسه ده. نبی علیہ السلام ګوره چې هلته کور ته لاړ شي نو هلته بیبیانې ورته ګوري چې دا پیغمبر چې دی نو څه عمل کوي، هغه نوټ کوي. او چې بهر ته راوځي جومات ته راوځي نو جومات خالی نه دی، هلته کسان ناست دي، هغه ورته ګوري چې دا اوس پیغمبر څه عمل کوي، ناسته پاسته چې دی نو هغه څه کوي. ځکه دا دین دی. ګوره پیغمبر ناسته پاسته او د پیغمبر هر عمل هغه نوٹ کول پکار دی، لیکل پکار دی، دا خو دین دی. نو دا اصحاب الصفه والا چې دی نو دقلته کې بناسو. د دې مشر ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي، او په دې خلکو باندې ډېرې ولګي او تندې به چې دی نو راتللې. او ابو هریره وایي چې داسې حالات به راله چې زه به د ولګي نه چې دی نو بېهوشه کېدلم، د ولګي نه به بېهوشه کېدلم. او صحابه دومره غیرتمند وو چې چاته به چې دی نو ویل نه چې موږ له څه راکړه، دومره غیرت و پکې، چا نه به چې دی نو څه نه غوښتله، چې چا به څه راوړله جو بس په هغې باندې به ګزاره کوله. نو دا صحابه چې دی نو دغلته ناسو چې کله به د جهاد ضرورت راغی نو دغه صحابه به چې دی نو روان شو جهاد له. چې کله به دعوت خبره راله دغه صحابه به چې دی نو روان شو دعوت له. څوک به چې دی نو مسلمانان شو، نبی علیہ السلام به ورته کلمه وویله نو بیا به ورته ویله د دې صحابو سره اصحاب الصفه والو سره اوس یو هفته تېره کړه چې دین زده کړې. نو د هغو سره به چې دی نو هلته ناست او دغلته به خدمت راتللو. نو نبی علیہ السلام بهر نه به چې دی نو میلمانه راتلله. نو دا صحابه کرام چې دی نو دغلته ناسو نو دا د علم د طلب د وجې نه چې دی نو بند شو، د الله په لار کې چې دی نو بند شو. او وس د دې مصداق دا مدارسو طالب علمان دي، دا بند شوي دي. ولې دا مزدوري دیاړې نشي کولی، پیسې نشي ګټلی. نو چې دغه ځګی پرېږدي نو دا خو دین چې دی نو هغه کمزوری کېږي. نو د داسې خلکو سره تعاون او مدد کول دا یو د مسکین سره مدد دی او بل په دې باندې دین چې دی نو هغه اوچتېږي. ګورئ تاسو ته ما ویلو چې په جهاد کې په مدارسو باندې خرچ کول نه دی، هغه ګوره ډېر زیات ثواب دی. یو په 200 الله تعالی چې دی نو درکوي. دویم نمبر کې عام انفاق ته په عام خلکو باندې د هغې هم لوی اجر او ثواب دی، خو هغې ته نه رسېږي. ګوره په هغې کې ډبل اجر دی، ډبل. یو د مسکین سره هم امداد دی او بل په هغې باندې دین چې دی نو هم مضبوطېږي. نو دا خلک څه دي؟ دا چې دی نو بند شو دي. ښه نه دیو سره به چې دی نو مدد کې اوسرو بند شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې. دا اولنی صفت دی، دا صدقې به د دې خلکو دپاره. لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې. یعنې ښه ځوانان دي، ښه روغ رمټ دي، خو هلته چې دی نو دغه ځګی چې دی نو پاتې کېږي. سفر طاقت نه لري چې لاړ شي سعودي ته او دوبۍ ته لاړ شي او پیسې وګټي. نو دغه ځګی به څوک راټینګوي؟ د علم دا مرکز او دغه د جهاد دا مورچه به څوک راټینګوي؟ نو دغه خلک چې دی نو محتاج دی. دغه خلکو سره انفاق پکار دی چې دیو بل کار چې دی نو ونه کړي، دغه ځګی چې دی نو هغه سنبال کړي. یحسبهم الجاهل اغنیا، ګمان کوي په ده باندې ناخبره سړی، اغنیا د مالداره او ناخبره سړی دا د جاهل خو نه د علم ورسره شته خو نه پوهېږي. په ظاهر کې به هغې ښایسته سپینې جامې اغوستې، ښه ښایسته چې دی نو واسکټ به اغوستی، خو دا سړی به وایي چې دا مالداره دی، حالان کې په هغې یوه میاشت 2 میاشتې تېرې شي او په جب کې چې دی نو 100 روپۍ هم نه یو. نو ته وپې چې دی نو جاهل سړی ناخبره سړی په دې باندې څه ګمان کوي د مالداره، حالان کې مالداره نه وي. ګورئ داسې انسان نه ورکول پکار دی. من التعفف د وجې د ځان ساتلو نه، ځان پاک ساتي، سوال نه کوي. ځکه چې سوال چې دی نو هغه د الله رسول حرام کړی دی. سوال چې دی نو ولې وکړي؟ نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې
څوک د بیګا او د سبا روټۍ چې دی نو هغه مومي نو هغه به چې دی نو سوال نه کوي سوال نه چې دی نو ځان ساتي او بل په دې سوال کې نه دی عیبونه دي عیبونه عیب پکې دی 3 عیبونه پکې دي یو دا دی چې په سوال سره د سړی نفس چې دی نو هغه ذلیله کېږي سړی د بل نه سوال کوي دا یو ذلت دی نفس یې ذلیله کېږي دویم عیب پکې دا دی چې د بل انسان ته ضرر رسیږي چې ته اوس د چا نه سوال کې او په دې باندې خفه کېږي یو ضرر دی او دریم پکې عیب دا دی چې دا شرک خفي دی شرک خفي دا دی چې پټ شرک دی چې انسان د الله نه مخ واوړېدو او په انسانانو پسې په مخلوق پسې چې دی نو منډې وهي چې مال راکه نو دا عیبونه پکې دي د دې دو چې دی نو د سوال نه څه کوي ځان چې دی نو هغه ساتي سوال چې دی نو نه کوي او بیا چې کله ضرورت راشي نو بیا خو چې دی نو حرام هم حلالېږي په وخت د ضرورت کې په وخت د ضرورت کې حرام شی هم حلالېږي نو که بیا ضرورت و ستاسو خرچه نه وه نو بیا دا 3 واړه عیبونه کراله نو خیر دی صحیح ده که نه چې ضرورت راشي اوس ضرورت نشته نو سوال به چې دی نو نه کې نبی علیہ السلام د صحابو دا همت دومره اوچتولو او دا یې ورته فرمایل چې زمان سره چې دی نو واده وکئ صحابو ته ویله چې د چا نه به هېڅ شی چې دی نو نه غواړو د چا نه به هېڅ شی نه غواړو که د چا نه یو چابک ښکته ولیږي نو بل ته به دا نه وایي چې دا چابک ماله راکه وایي په دې زما سره واده کوئ څوک تیار دی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه زه تیار یم صوبان رضی الله تعالی عنه ویل زه تیار یم نور صحابه ویل زه تیار یم دا لوی همت دی که نه لوی همت دی چې ته بل چاته ونه وایې چې ما له اوبه راوړه بل چاته ونه وایې چې ما ته دا سامان چې دی نو راوچت که دا هم چې دی نو سوال دی د دین هم چې دی نو ځان ساتل پکار خو دا هر څوک نشي کولی دا خاص خلک دي چې دا چې دی نو هغه کولی شي یو مصنف دی محمد ابن نصر المروزی د دې کتاب دی کتاب قیام اللیل او دا علماو 3 کسانو 4 کسانو د 4 وانو په نوم کې محمد راتلو محمد یو چې دی نو دغه مصنف په خپله دی محمد ابن نصر المروزی او بل چې دی نو محمد ابن جریر دی محمد ابن جریر بل دی محمد ابن اسحاق بل دی محمد ابن خزیمه 4 محمدان دي دا علما لاړه مصر ته علم د حاصلولو دپاره د دیو سره خرچه وه نو هغه خرچه چې دی نو هغه ختمه شوله بیا یې مشوره وکړله وایي داسې چل دی چې موږ د ولږې نه چې دی نو اوس خرابېږو او اوس موږ له سوال کول چې دی نو هغه جایز دی چې موږ اوس سوال وکړو نو ویله چې څوک به ځي چې سوال وکړي او څه وغواړي د چا نه یو ویله وایي زه نه ځم او بل ویله وایي زه نه ځم نو بیا یې داسې چل وکړو چې خسڼه یې واچلو چې له چا راوختلو نو هغه به ځي چې دی نو سوال به کوي نو دا کم مصنف چې دی محمد ابن نصر المروزی د دې خسڼې راوختلو چې راوختلو نو اوس به دا ځي او سوال به کوي نو شپو په سحر له به چې دی نو دی ځي نو دا محمد ابن نصر چې دی نو دا د شپې چې دی نو راپاڅېدلو او الله ته چې دی نو د الله نه دعاګانې وغوښتلې او جړا پر یاد یې وکړو چې الله موږ د مخلوق مخې ته مه ودروه اوس به موږ په مخلوق پسې ځو موږ د مخلوق مخې ته مه ودروه زموږ چې دی نو د رزق انتظام وکړه زموږ د رزق انتظام وکړه نو د علاقې د مصر چې کوم گورنر و هغې خوب ولیدو خوب یې ولیدو په خوب کې ورته وویلی شو چې 4 محمدان دي او د هغوی خرچه چې دی نو ختمه شو ده د هغې سره چې دی نو هغوی له خرچه پکار ده ځکه هم ورته په خوب کې وښودلی شو چې یو پلانکي ځای کې دی
نو سهار له گورنر چې دی نو روان شو او دا نومونه مو ته ښودلی شو دیو چې په کوم ځای کې و هغې ځای ته دا گورنر ورسېدو دروازې ورته ټک ټک کړه نو یو راووتلو دا دې تپوس کوي دا گورنر محمد ابن نصر په تاسو کې شته وایي آو وایي دا 1000 دیناره واله بل نوم یې ورته واخیستو محمد ابن جریر په تاسو کې شته وایي آو دا هغې له ورکه بل نوم یې واخیستو محمد ابن اسحاق په تاسو کې شته وایي آو دا 1000 دیناره هغې له ورکه بل نوم یې واخیستو وایي محمد ابن خزیمه په تاسو کې شته وایي آو وایي دا 1000 دیناره هغې له ورکه او بیا ورته گورنر وویله که دا ختمه شوله نو بیا به دله زه نوره خرچه چې دی نو راوړم هغه ته چې دی نو لاړو نو الله یې څنګه انتظام وکړو چې چا په الله باندې چې دی نو مکمل توکل او بروسه یو مخلوق ته چې دی نو ودرېږي او بیا د دې خبرې نه خلک خبر شو د دې واقعې نه په هغه علاقه کې نو چې خلک خبر شو نو خلکو وویل چې د دې خلکو کرامت ښکاره شوی دی نو خلک پسې چې دی نو رامات شو یو ورته ویله ما دموه بل ورته ویله زما دپاره دوا کوه او دا خلک چې دی نو رامات شو دا 4 کسان دا غځې نه ایسته وتښتېده وایي دا خلک هم اوس ګمراه کوي مونږ د څه لپاره راغلي دا خلک پسې کې دی نو بیا هغه علاقې چې دی نو هغه پرېښودله او هغه چې دی نو لاړه نو الله به د دې تنظیم کوي ښه د طلابو دپاره چې څو علم حاصلوي د توحید والو دپاره په دې واقع کې ډېر غټ سبق دی ګوره ډېر غټ سبق دی چې سره سره نه وي که نه بس الله ته چې دی نو ودرېږه دغه شان دی په دې مدرسو کې خرچه چې دی نو ختمه شي نو بس چې دی نو په خلکو پسې چې دی نو روان شي پلان کې پسې ورشه پلان کې پسې ورشه لکه ته خو لږ الله ته چې دی نو ودرېږه که نه لږ د الله نه وغواړئ راپاسئ دعاګانې وکئ د هغې نه پس چې دی نو بیا ځئ په خلکو پسې نو دا واقعه نه دا یاد ساته ګورئ دا په دې کې غټ سبق پروت دی او په دې کې چې نور ورننوځي نور هم پکې ډېرې پیدې دي خو هغه ټایم چې دی نو هغه اخلي نو دا به ګمان کوي یحسبهم الجاهل اغنیا دا یې څوم نمبر صفت شو دا 4 نمبر اول خو دا ده چې الفقرا دي احصروا فی سبیل الله بند شو دي په دې خرچه وکئ لا یستطیعون ضربا فی الارض سفر نشي کولی طاقت یې نشته د سفر کولو په ځمکه کې چې تجارت وکړي پیسې وګټي یحسبهم الجاهل اغنیا ګمان کوي په ده باندې ناخبره انسان نه مالداره د خبرو نه چې خبرې کوي نو دا به وایي چې دا په زړه کې دا سړی ډېر غټ مالداره دی پاکې جامې اغوستې دي یا چې ښایسته بوټان په خپو کړي دي دا به ګورې مالداره نه یو حاجتونه چې دی نو هغه به نه پوره کېږي او بیا من التعفف د وجې د ځان ساتلو نه د سوال د نه کولو نه ځان ساتي چې بې ضرورته سوال نه کوي چې ضرورت راشي نو بیا خو چې دی نو سوال کوي تعرفهم بسیماهم ته به پیژنې دیو لره په نښو د دیو په نښو باندې به دا خلک پیژني په دې خلکو باندې به خرچه کوي نښې څه دي امام مجاهد وایي چې الخشوع چې په دیو کې به عاجزي وره عاجزي صفت به پکې تکبر به پکې نه یو عاجزه خلک به یو دویم به پکې دا دی چې دا رنګ به چې دی نو زیړې ګوره رنګ به زیړ شوی خوراک او رزق به ورته ښه نه میلاویږي رنګ به زیړ شوی او حاجت به یو لري خو حاجت به نه پوره کېږي ځوان سړی به واده ته به ضرورت وي خرچه به ورسره نه وي چې واده وکړي په بازار کې به یو شي ته به ضرورت وي چې دا واخلمه خو هغه پیسې به چې دی نو هغه به نه پوره کېږي یوه سورلۍ ته به چې دی نو ضرورت یې ګاډې ته چې ځان نه ښایسته سورلي والې نو هغه سورلۍ هغه خرچه به چې دی نو نه پوره کېږي نو د داسې خلکو سره به تعاون کوي ګورئ ښه دا ډېر اوچت خلک دی او د دیو په دې خرچه کې نو ثواب هم چې دی نو ډېر دی ګورئ دا یې نښې دي په دې باندې به پېژنې جاهل انسان به ناخبره انسان به ځان نه جوړی په دې نښو باندې به پېژنې او په هغې ځای کې به انفاق کې لا یسألون الناس الحافا او دغه شان دی کې د مدارسو دا طالب علمان هم دي خو دا علما نه دي د مدارسو ده
د دوی سره هم ګورې څه نه یو. ګوره 10,000 روپۍ هغوی تنخوا اخلي. دا 10,000 روپۍ د میاشتې د سبزۍ نه کېږي، نه د سبزۍ کېږي دا 10,000 روپیو. وړه وریجې به په څه باندې راوړي، نور ضرورتونه به څنګه پوره کوي. داسې مدرسې هم شته او داسې استادان پکې هم شته چې کله چوټیانې شي که نه دیاړۍ له ځي، مزدورۍ له ځي. ښه نو ولې دا پیسې دې ونشي ګټلی، سعودي و دوبۍ نه نشي تللی، خو بس دغه علم چې دی نو دغه یې راټینګ کړی دی. د داسې خلکو سره تعاون چې دی نو پکار دی. لا یسألون الناس الحافا، سوال نه کوي د خلکو نه بې ضرورته سوال نه کوي. الحافا د لحاف نه دی، لحاف وایي بړستن ته طلایي ته چې په سړي پسې کلکه نښتي. یعنې د خلکو نه سوال نه کوي په سختۍ سره چې په خلکو پسې کلک چې دی نو مچی شوی. صحیح ده، بې ضرورته سوال نه کوي. ناسوال کولو او دا لحاف دا پکې نه دی جمع. او نبی علیہ السلام مخکې تاسو ته ما حدیث ویلو چې یو سړی د بیګا او د سبا رزق مومي او هغه بیا د خلکو نه سوال کوي، نو دې سړی دا سړی الحاف دی، الحاف دی. ښه وما تنفقوا، هغه تاسو خرج کوئ، ترغیب د انفاق ته، من خیر د مال نه، حلال مال نه، فإن الله پس بېشک الله پاک به پاغې باندې علیم پویه دی. الله تعالی پاغې باندې پویه دی، یعنی خبر دی پې دا ضایع نه شو. الله تعالی به د هغې چې دی نو اجر او ثواب درکوي. الذین کسان ينفقون اموالهم چې مالونه چې دی نو خرج کوي. دا وایي نازل دی د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې چې د علي رضی الله تعالی عنه سره 4 روپۍ ورسره وي. یوې د ورځې ورکړه، یوې د شپې ورکړه، یوې ښکاره ورکړه ده او یوې پټه ورکړه ده. یوازې د هغې په باره کې نه دی بلکې زموږ د ټولو دپاره دی چې په هر حالت کې چې دی نو صدقه ورکړو. د صدقې دپاره په دې آیات کې ټایم نشته. ورې څنګه یې د ذکر دپاره ټایم نشته خاص، څنګه یې د قرآن تلاوت دپاره خاص ټایم نشته، دې چې د صدقو د ورکولو دپاره خاص ټایم نشته. د شپې هم ورکوه، د ورځې هم ورکوه، ښکاره هم ورکوه، پټه هم ورکوه. الذین کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه وعلانیة او په ښکاره فلهم د دیو دپاره اجرهم اجر د دیو دی عند ربهم په نزد د رب د دیو. الله به دیو له دې اجرونه ورکوي. ولا خوف علیهم او نه به یې هېڅ یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجنې. دا جمله نه ده، دا په دې صورت کې شپږم نمبر شپږ ځله راله، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو د دې نه پته دا لګي چې مخکې ګوره ډېر خطرناک حالات را روان دي. مخکې څه دي؟ ډېر خطرناک حالات دي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې څوک انفاق کوي په صحیح ځای کې خرج کوي، ریا پکې نه کوي، من او عذاب پکې نه کوي، نو په دې خلکو باندې به یرم نه وي او نه به دا خلک غمجنې. ګوره بس دی. لیس علیک هداهم، نشته پتا باندې هدایت سملارت راوستل د دیو، ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی پس ملار راولی، هدایت ورکوي، هدایت توفیق ورکوي د خلکو په زړه کې د هدایت خبره ورچوي. من هغه چا لره یشاء چې خوښی شي. وما تنفقوا هغه تاسو خرج کوئ من خیر د حلال مال نه فلانفسکم، نو دا ستاسو پیدا ده، ستاسو د نفسونو ګټه ده. وما تنفقون او هغه چې تاسو خرج کوئ، وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله. وما تنفقوا هغه څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د حلال مال نه یوفی الیکم پوره به درکړی شي تاسو ته اجر داغي، وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نه کیږي، یعنې ستاسو د اجرونو نه به څه نه کمیږي. للفقراء الذین، دا صدقې دپاره د هغه محتاج دي، احصروا فی سبیل الله چې بند کړی شوي دي په لاره د الله کې، لا یستطیعون طاقت نه لري ضربن سفر کولو فی الارض په ځمکه کې، یحسبهم الجاهل ګمان کوي په ده باندې ناخبره انسان، اغنیا د مالدارانو، من التعفف د وجې د ځان پاک ساتلو، یعنی د وجې د ځان پاک ساتلو نه سوال نه کوي. تعرفهم ته پیژنې بسیماهم په نښو د دیو، لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه په نښتلو سره په سختۍ سره،
وما تنفقوا هغه چې تاسو خرڅ کوئ من خیر د مال نه فإن الله پس بشک الله پاک به پاغي باندې علیم پوهه دی. الذين کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل باللیل د شپې والنهار یو د ورځې سرا په پټه وعلانیة او په ښکاره فلهم د دیو د پاره اجرهم اجر د دیو د عند ربهم پنځ د رب د دیو ولا خوف علیهم نبوي هیڅ یره په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به دیو غمجنی. وایي